बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ईम कैसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी। ग्रानो मरगरो पेखवर की 13-15 ورځو راسي د نامعلومه ملزمانو کاروایانې ډېرې تیزې شوې دي. د افسوس او مذمت مقام دی چې سویم ورځ ده چې نامعلومه ملزمان خلک وجني او تپوس پوښتنه نشته. پولیس شکر دی چې اف ای آر درج کوي، خو د اف ای آر نه لا مخکې اوسه پورې نه دي تللي. ګرانو ملګرو، کم تفصیل چې ما را غونډ کړی شو هغه ډېر زړه بوږنونکی دی. د پشتخانې تاڼې په حدود سپینه وړۍ کې د هیل ډپارټمنټ پخوانی ملازم محمد پرویز جماعت ته مخامخ د نامعلومه ملزمانو د ډزو ښکار شو. هیڅ پته نه لګي چې دا تن په کومه خطا مړ شو یا پولیس خپل انویسټیګیشن څه وکړو. بیا د سربند تاڼې په حدود کې نامعلومه کسانو یو ځوان زلمی کس په ډزو مړ کو او د هغه لاشي په پټو کې وغورځو او وتښتېدل. د متنو تاڼې په حدود کوهاټ روډ باندې ابرار حسین نومیتن چا د ګاډي لاندې کو او وی چکولو، نتیجه کې دغه تن پځې مړ شوی دی. د شاپور تاڼې په حدود کې یو تن حمید ادریس چې د اسلام آباد نه راغلی وو او د لزاق روډ باندې خپل لور کرتلو د هغه په ډزو ویستلی شوی مړی د بوډنې نالې سره د پټو نه برآمد شو. بل خوا د خزانې تاڼې په حدود 400 روډ باندې د پرایویټ کمپنۍ یو رایډر په رڼا ورځ د فایرنګ ښکار شو. د حشنغرې تاڼې په حدود کې عبدالواحد نومیتن چا د خپل کور مخې ته په وزني شیز باندې په سر باندې وهلی دی او مړ کړی دی او ملزمان تښتېدلی دي. دغسې د شاپور تاڼې په حدود کې د 18 کالو یو هلک د اسحاق دا په یو سټاک کې څوکیدار و. د ده ورور وایي چې نامعلوم کسان په موټر کې رالل، دا اسحاق یې ووژلو او ملزمان وتښتېدل. د رحمان بابا تاڼې په حدود ګړي عطا محمد کې شاهد علي نومي کس چې کوم دی دا نامعلوم کسانو ویشتی دی او مړ دی. د شنغرې تاڼې په حدود کې د ایکسایز یو افسر دی، هغه د شپې نامعلومه کسانو ویشتو، شدید زخمی دی، دی لا تر اوسه پورې بېهوشه دی او نامعلوم ملزمان چې کوم هغه وتښتېدل. دغسې د مشنیګیټ تاڼې په حدود کې ورسک روډ باندې باسط نومي کس نامعلوم کسانو ویشتو، مړی کو او ملزمان وتښتېدل. ګرانو ملګرو، د انټریس کیسز شرح به یقیناً چې دې نه ډېره زیاته وي. حقیقت دا دی چې 13-15 ورځو کې په پیښور باندې سم یلغار شوی. پولیس افسران او مشران دې خفه کېږي نه، خو ایس ایچ اوز تقرر کې د میرټ خلاف فیصلو د ښار امن نیست و نابود کړی دی. اوس خو به د افسرانو پوسټینګ ټرانسفر هم په سیاسي بنیادونو کېږي. خیر مخکې به هم کېدو، خو اوس یې ښه پوره قانوني شکل واخیستو. ګرانو ملګرو، صوبایي حکومت د ترجیحاتو په تعین کې بېشکه چې پاتې راغلی دی، خو سیسټم باندې چې څه بلا شوې ده. د پولیس افسرانو خو د دنیا جدیدو ملکونو کې نه صرف دا چې کورسونه کړي دي بلکې هلته لیکچرې ورکوي. ډېر پکې دانشوران هم دي، خو نه خو د دوی کورسونو پیښور ته څه فایده ورسوله او نه یې دانشورۍ او افسرۍ څه خیر راوړو. په پیښور کې خلک په رڼا ورځ مري، څوک په فایرې، څوک په لارۍ لاندې چخېدو، څوک په یو ګزار او څوک په پراسرار طریقه. خو د پیښور پولیس ښه آرام کې دي، افسران په مزو کې دي او حکومت نه خدای خبر چې چرته دی. افسوس زیات په دې هم دی چې زمونږ پولیس چې د اف آر پی والا هم مراد د پنجاب پولیس برابر غواړي، خو چې ولس یې
لکه د چرګانو حلالېږي نو هلته بیا خاموش لږ انصاف پکار دی او چې د کم کار تنخواه اخیستلی شي هغه کار کول پکار دی. باقی دی الله په موږ باندې خپل رحم وکړي. آمین.